نو یو عمل دا دی چې پټې کې. دویم عمل دا چې ښکاره کې. د ښکاره خپل ثواب دی، ښکاره عمل هم شته. مثلا اقامت به ښکاره کې که نه به کې، اذان به ښکاره کې که نه به کې، د جمع مونځ به ښکاره کې که نه، دا پټ نه کېږي. جومات له جدي ښکاره به ځي، مدرسې له جدي ښکاره به ځي، جهاد له جدي ښکاره به ځي، د بوډۍ یا د کونډې خدمت چې کې ښکاره به کې. نو یو دا ښکاره عمل دی، خو شرط ولې شته. ښکاره عمل یو شرط دا دی چې لله فی الله کې په زړه کې دې څه خدشی نه وي، زړه دې د الله د رضا دپاره وي، په دې باندې بیا ډبل ثواب دی، 2 ثواب دي. څوک چې داسې عمل کوي او نیت یې صحیح، په نیت کې څه فرق نه وي، له اجر من يعمل به واجر المجاهد. دا کم کار چې کوي، یا اذان کوي، یا اقامت کوي، یا مدرسې لدي، د دې به ورته یو ثواب ملاویږي، او یو به الله دله د مجاهد ثواب بل امر کوي. مجاهد چې په سنګر کې جنګیږي، الله بدله د هغې ثواب امر کوي. 2 قسمه عمل شو. یو دریم عمل دی. دریم یو عمل پټ شو، یو ښکاره شو، یو بل عمل دی. هغه عمل دا دی کله به ښکاره کې کله به پټ کې. د الله نبي جومات ته راغی، حضرت عمر تلاوت کو په تیزه باندې. ویل عمر دا تلاوت ولې په تیزه کې؟ ویل دا اوده پیری خوم او د شیطان نه به منډه وباسم. ویل ښه خبره ده کوې. ابوبکر صدیق په مزه باندې تلاوت کوي. ویل ابوبکر صدیق ولې په مزه تلاوت کوي؟ ویل الله یوري، الله یوري. نو په تیزه ته څه حاجت دی؟ نو د الله نبي دواړو ته خو ویله. عمر ته هم داسې ونه ویل چې عمر ته غلطه کې، ابوبکر ته هم داسې ونه ویل چې ابوبکر ته غلطه کې. دواړو ته ویل ستاسو خبره په ځای صحیح ده. نو بعض ځای کې صدقه کول پټه بهتره ده، هر عمل کول پټ بهتر دي. بعض ځای کې دې دپاره کاره وکړه چې دا کنجوس جب له ګوتې وړي، په جب خو یې لړمان ناست دي، کار یې وکړه چې دا عمل غیرت کې راشي. نو په دې کې بې ګناه نشته. خبره په دې ځای باندې ده. الله نبي له صحابي راغی، د الله نبي خم راوښیه، بد هم راوښیه. الله نبي ولې په دې ځای 3 ګوتې راکړي. استفتي قلبک. ویل د دې ځای نه دې تپوس وکړه که دا دې چې نه و، بیا د غون کار چې نه دی، او که دا دې برابر و، زړه دې برابر و، ټول کار لکه دا زړه ته خم وایي، بد هم ښایي، ښه کار هم درته ښایي، بد هم ښایي. خو چې کله زړه وي، زړه کې ایماني، زړه کې نوري، زړه کې روحي، منځونه کې تلاوت کې د حرام نه ځان ساتي، او یو داسې زړه چې هغه مړي. زړه مخکې تېر شوی جمعه مونږ ویلی دی، یو زړه مړي، یو بیماري. په هغې باندې مثلا مونږ په تېر شوی جمعه باندې کړې ده. د زړه ډېر قسمونه دي، یو ژوندی زړه. نو مسله دا ده، الله نبي له صحابي راغی، د الله نبي موږ کله عمل کوو پټوي، خبره ایسته ښکاره شي، یو ته ښکاره شي، بل ته ښکاره شي، بیا خلک وایي لکه پلانکي صحابي توري والا دی، پلانکي صحابي سخا ډېره کوي. خلک دا خبرې کوي، دې موږ څه وکړو؟ د الله نبي ویل چې ته عمل پټې او خلکو ته ښکاره شي او خلک یې ښکاره کوي، خلک یې بیانوي. ویل په دې کې 2 فایدې دي. تا خو عمل وکړو پټو او خلکو نه خو ته نشي خلاصولی، خلک یې مشوروي او خلک پرې خوشحالېږي. الله به تعالی د پټ اجر ثواب هم درکوي او د ښکاره د دواړو اجر به الله درکوي. خلک یې ښکاره کوي او بیا کتابونه لیکي دا خلک چې ښکاره کوي پلانکی ښه سړی دی، صفتونه یې کوي، الله ورته بدله کې اچوي چې دا سړی دینداره سړی دی، د ده صفت وکړه، په دې باندې الله خوشحالېږي. نو بنیادي مسله دا ده، هر عمل چې موږ کوو چې هغه د ریا نه پاک وي. ریا دې ته وایي، حضرت علی رضی الله عنه فرمایي یو کار چې پټ کې ځان لکې نو ناراض دی کې ځان ته خلاصې، لکه په کور کې چې مونځ کېږي که نه بس ځان ته خلاص کړي، درز وکړي، او د خلکو په مخ کې چې کې صحیح مونځ کې دقه ته ریا وایي، دا شرک دی. یو وجه دا ده. دویمه وجه لکه کتابونه لیکلي، منافق سړی چې مونځ کوي الا وهم کوسال، اول به ناوخته مونځ کوي، زر په وختي وخت بیا نه کوي. دویم چې کله مونځ کوي ناراسته مونځ به کوي، ملامات یې داسې مونځ به نه کوي. نو دا چې کله ځان له عمل کوي پټه، نو هغه ځان ته خلاصوي. د خلکو په مخ کې چې کوي صحیح کوي، برابر یې کوي، دقه ته ریا وایي، دا به نه کوي. دویمه وجه د خلکو په مخ کې اکار ځان له چې کې نیمګړی کې، د خلکو په مخ کې چې کې پوره کې،
دا علامه د چا ده؟ دا علامه د ریا ده. او ریا چې ده دا بدترینه سودا ده. ریا معنا خلکو ته ښودل چې دا خلک زموږ په دې کردار باندې پوه شي موږ ته ښه سړی ووایي. دې کې دوه نقصانه دي. ریا کول یعنی دا کار کې د بنده دپاره چې دا بنده راته ښه ووایي الله دې شاته کړه. که مونځ که روژه چې ما ته خلک ښه سړی وایي ما خلک وپېژني زه یاد شمه الله دې وروسته کړه د الله رضا دې پرېښوده د بنده رضا دې واخیستله. یو نقصان پکې دا دی. دویم د مخلوق دپاره یې ولې کې مخلوق دپاره یې ولې کې مخلوق دپاره دې دپاره کې چې دا به ماله فایده راکړي یا به ماله نقصان راکړي غیبت به مې وکړي یا به مې صفت وکړي. دا دوه وجې چې پکې دي دا په ریا کې دي. دا ډېر غټ د جرم کار دی. نو زموږ ورکوټې عملي خالص لله فی الله الله رضا پکې. کتابونه لیکي معاذ بن جبل ابو ذر دا یو صحابي دی مشهور صحابي دی. دا ځینې صحابه خو ورته وپېژني صهیب او بلال سلمان فارسي بلال حبشي هر څوک یې پېژني. ابو هريره غریبانان صحابه و. عبدالرحمن بن عوف عثمان بن عفان دا مالدار صحابه و. دی وایي ما د الله نبي ته ویل چې د الله نبي ما ته یو حدیث بیان کا. وایي د الله نبي راته ویل ابو ذره یو حدیث د بیانوم که تا دا حدیث زده که او عمل دې پرې وکړه الله به تعالی ډېره فایده درکړي. په تېره شوې زمانه کې به د یو حدیث دپاره خلکو په میاشتو مزلې کولې د یو حدیث دپاره. او که دا حدیث دې زده نه که عمل دې پرې ونه که د قیامت پر ورځ چې الله ته ولاړې ستاسو به هېڅ دلیل نه وي خفه او ستومانه به ډېر پریشان حاله به د الله نبي ما ته ویل ابو ذره الله چې کله ځمکه او اسمان پیدا کول د دې پیدایش نه مخکې الله تعالی اووه فرشتې پیدا کړلې. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې اووه فرشتې هغې ته خپله ډیوټي حواله کړه. څه ډیوټي وه؟ بعضې فرشتې په دیولو ناستې دي ښه یې ولي په چپه ولي څوک په نورو کارونو مقرر دي بارانونو باندې وریځو باندې په وحو باندې جبرائیل امین وحی راوړي. اووه فرشتې الله مقرر کړي. یو د اول اسمان په دروازه کې بله د دویم بله د دریم د اسمان په هره دروازه کې یوه فرشته مقرر کړله. کتابونه لیکي چې کله سړی مړ شي قرآن کې الله فرمایي فما بقت علی السماء والارض. کله چې سړی مړ شو دینداره سړی و دینداره ښځه وه ان السماء والارض یبکیان علی رجل صالح 40 سبعه په ښځه پسې او په ښه سړي پسې اسمان او ځمکه 40 ورځې ژړا کوي چې دینداره سړی دینداره ښځه 40 ورځې ځمکه هم ژاړي په هغې منځونه کول په هغې مانځله جومات له تلو نه کارونه یې کوله 40 ورځې ځمکه ژاړي او 40 ورځې اسمان ژاړي په چا پسې په دینداره سړي پسې. او چې بېدینه سړی ګمراه فاسق فاجر مړ شي نو خلک وایي ښه کار وشو مخ د ځمکې ترې خالي شي د هغه مرګ هم خیر دی. ولې خلک دې خلاص شه که نه مجرمو. اوله فرشته پرې اسمان کې ولاړی په دروازه کې یو سړي عمل وکړو یا مونځ دی یا روژه ده یا صدقه ده فرشتې وړي بره. فرشتې چې کله د عمل وړي بره اول اسمان ته یې ورسوي د عمل ډېر ښایسته وي. اول اسمان کې دروازه کې فرشته ولاړه ده وایي قفو ودرېږئ عمل به نه وړي پورته. زه یې ټیسټ وکړم پورته د وړلو دی او که نه دی هر عمل دا ټیسټ کېږي اووه ځې ټیسټ کېږي اووه ځې. نو هغه فرشته چې وایي عمل ودروه چې کله یې ودره چې کله یې وګوري وایي ځوانه دا عمل چې د کوم سړي دی دا عمل چې د کومې ښځې دی هغې ښځې به غیبت کوو هغه سړي به غیبت کوو دا عمل ویسه او د دې مخ نه یې ورته وویلې ته ورک شه دا عمل دې ورک شي هغه هر څه مونځ روژه عمره زکات تبلیغ هر څه راوړي دې مخ نه یې ورته وویلې ځه ورک شه وایي نه قبلېږي نیمګړی دی قبلېږي نه د الله تعالی اصولو ته نه دی برابر. اول اسمان نه عمل بېرته راواپس شي. موږ غیبت کوو که نه کوو کوي که نه
په کلاو غاړې کوي په کلاو غاړه بل کار هم نشته د خیر آباد کې یو ځای دغه شګه به ورته ویله که نه شګه یو ځای دی کې دا غاز دی دغه جومات دا دیوال یې سورې بورې کړو او یو دی پورې کلي کې هغه میږانو ته ډډه والي یو ناول یې ځای دی مردار لعنتي ځایونه دا درې دي لعنتي قهر په دې باندې ورېږي 24 ګنټې پې لعنت ورېږي دا د غیبت اډې دي بې ځای مه کښېنئ چې کښېنې په کور کې کښېنه یو مسلمان به راشي کاوه به څه وڅکي او ښځې به ته وایي چې بالښت راوړه کاوه پردی شړه کې ناست یې مړه یو خوا بل خوا ګورې ځان هم دې د لوږې مړ کړه هغه خوا چې څوک راغلی هغه هم دې د لوږې مړ کړه پښتون داسې کښېني مړه پښتون په دیره کې کښېني پښتون په شړو کې نه کښېني نو د خدای خاطر وکړئ دا د شړو ناست دې پرېږدئ او چې څوک په لار راځي د کم دی نه رالي ملیشي والا پخوا چې ورشي که نه وایي د کم دی نه رالي او چېرته تللی وي او څه به کوي هغې څه هم بله خبره نه وي که نه زه بله زموږ لی تلم ما ته یې وویل ویل کم دی ما چمرکڼ ویل څه ما جنازې ویل د مړي نوم راوښیه ما زه چې دغه طرفه راشم زه به ستاسې ګورم زه به ستاسې ګورم خو بیا زما په انبار کې کار وکړه نو مسله دا ده د هغه هم بل کار نشته هغوی ته هېڅ نه دي یاد غریب ټوپک یې د غاړې ته ورچولی دی د کم دی نه رالي چېرته دي او څه به کوي دا درې خبرې هغو ته یادې دي نو هغه عمل را واپس کړي وایي دا به پورته نه دي ولې وایي دا غیبت کوي غیبت تاسو کتلي دا ښځې غیبت وکړي ټوله ورځ او بیا چې په اخره کې دي وایي خورې غیبت دې نه شي نو تا خو خوا یخه کړله ډنډې دې ولاړلې مرداره دې وکړله غیبت دې نه شي یو سړي له څپېړه ورکړه بیا یې څپېړه دې نه شي تا خو ورکړله څپېړه یو دویم نمبر یو سړی عمل وکړي پورته روان دی ښه په خوشحالۍ کې ښایسته دی اول اسمان ته چې ورغله هغه چې ټیسټ وکړو ویل زه د علیزي غیبت پکې نشته سړی په خوشحاله دی چې راشه ما خو کار کړی دی عمل ورسېد دویم اسمان ته خو دا د الله فوج دی ښه دا دروغ نه وایي غیبت نه کوي خلاف نه کوي دویم اسمان ته چې ورسېد ویل قیفو ودرېږئ زه یې ټیسټ کوم چې وی کته او ټیسټ یې وکړو یو جاخه پکې راووتله ویل دا عمل په دې کې اخلاص نشته زما او ستا په کارونو کې اخلاص شته دا د دنیا دپاره شوی دی د آخرت دپاره نه دی شوی ویل دا شی واپس کړئ دا جاخه ده ځوانه مونځ هم دې کړی و روژه هم دې نیولې وه غټ غټ کارونه دې کړي وو بېرته را واپس ته خو لا نه یې خبر جوړو لانده ستا دماغ خو لا کار نه کوي سترګې دې کار نه کوي شپېته کاله عمل مې کړی دی خو تلی دی او که نه دی تلی په دې جاخه کې پروت دی تلی نه دی ښه نو هغه هم دغه ځای نه راواپس کړو ویل په دې کې د الله رضا نشته د اخلاص نه داسې خالي دی لکه سیک او هندو چې د کلمې نه خالي دی راواپس شو دریم نمبر عمل یې کوو منځونه او روژې خو ښایسته بره روانو اول اسمان یې پاس کړو دویم یې پاس کړو دریم ته ورسېد چې کله دریم ته ورسېده فرشتو ویل ودرېږئ دا څنګه ځئ دا عمل به موږ ټیسټ کوو چې کله یې وکته په هغې کې عجب راغی عجب تکبر پکې راغی تکبر دې ته وایي بل ته سپک نظر کول ځان اوچت ګڼل تکبر داسې ظلم دی نعوذ بالله لکه د الله نه چې جامې وباسي خپل ځان ته یې اغوندي دومره غټه ګناه ده تکبر څوک چې تکبر کوي په جهنم ته به دا نه ځي دوزخ ته به نه ځي یو ځای دی نوم یې دی بولس جیل دی جیل لکه سنټر جیل سنټر جیل له به ځي جهنم له به نه ځي تکبر دې که کړی په زوی باندې زامن مې ډېر دي قبیله مې زوروله ده پیسې راسه دي پلازه راسه ده د قام نه زورول یم تکبر دې کړی په مانځه دې کړی چې زه منګزار یم زه عالم یم زه تبلیغي یم تکبر دې چې فرض کړی دی جهنم له به نه ځي په جهنم کې جیل دی هغې له به ځي تکبر والا دپاره ډېره غټه سزا ده دا ډېره غټه ګناه ده نو به هر حال د ده عمل چې وګوري وایي په ده کې تکبر دی د ده عمل به نه قبلېږي ایسته به یې راواپس کړي راواپس کېدل نه دي وایي د دې مخ نه ورته ولئ نو دغه مون دغه ستړي واړه هم دې په اداب کړي مونځ هم دې کړی په ژمي کې تلې سخت هم دې تېره کړې ده قرباني هم دې کړې ده ډېرې جاخې دې کړي دي او فرشتې راغلي دې مخ نه ورته ولي وایي ځه ورک شه دا کار نه کوي په دې میت ختم دی روح پکې نشته څلورم نمبر انسان عمل وکړي اول زموږ عمل څه عمل دی مړه عمل چې وکړي فرشتې روانې بره دومره ښایسته لکه ستوري
اول اسمان ته چې ورشي دروازه ته ګلاو شي وایزا دویم ته چې ورشي وای دروازه ته دریم ته چې ورشي وایزا عمل روان دی څلورم اسمان ته ورسید څلورم اسمان ته چې ورسید ویل دا عمل را کولاو کوي دی بوجي کیسه دی وای دا بوجي را کولاو کوي بوجي چې را کولاو کوي په هغې کیسه یو مردار راوخېږي وای دی عجب کوي عجب په خپل عمل باندې فخر کوي په خپل روژه باندې په خپل تبلیغ باندې په خپل مدرسه باندې په خپل هغه کار چې عمرې راتلې په هغې فخر کوي چې زه 10 روپۍ لګوم زه د لګولو والا یم بل څوک دي په دې فخر کوي نو فرشتې به ورته وایي چې دا جاښه ویسه او د دې مخ نه یې ورته وویله داسې جاښې د الله نه دي پکار الله پاک عمل غواړي پاک د اغیارو د مینې نه خالي چې ګندوال یې پکې نه پاک شي الله غواړي په دې کې جاښه ده دا کوټ دي کوټ الله کوټ نه قبلوي نو هغه هم راوړي چې د دې مخ نه یې ورته وولي د بل سړي عمل به او به فرشتې روان کړي وړي به اول اسمان دروازه کولاو د دویم کولاو د دریم کولاو د څلورم داسې روان دی او هغه عمل به داسې ښایسته کتابونه لیکي لکه ناوې ښایسته که نه دا عمل به دقسې ښایسته وي په ظاهره کې به ډېر برابر وي ځکه موږ ورته دا عمل برابرو که نه په زور یې برابرو که برابر یې او که نه وي موږ یې ښایسته کوو چې کله ورسېږي اسمان ته اول پاس کې دویم دریم څلورم ته چې ورسېږي وایي ودرېږئ پنځم ته چې کله یې وګوري وایي دا عمل چې دی دا الله تقبل نه دی په دې کې حسد دی حسد پښتنو کې ډېر دی پښتانه پیدا دي نه دي بس حسد پکې ډېر دی اوله ګناه په مخ د ځمکه چې شوي او اوله ګناه چې په اسمان کې شوي ده حسد او حرص دا دوه غټ ګناهونه دي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد کینه منځونه روجې عمرې هر څه داسې خوري لکه د کرنټي بوساړې ته چې تیلې وې یا د مالوچو غر دی یو تیلی کافي دی بس ډېر ځان مه پاته به یو تیلی کافي دی حسد په پښتنو کې ډېر دی پنجابیانو کې کم دی ناشکری او حسد پیغور دا پښتنو کې ډېر دی سخا پښتنو کې نشته پنجابي کې ډېره ده اول نمبر سخا په میمن کې ده کراچۍ والا دویم په پنجابي کې ده پښتون سړی سخا کې کمزور او چې ورکوي که نه 2 روپۍ درکړلې 200 کاله به صفت کې چې صفت دې ونه کوي ما دې له مخکې 2 روپۍ درکړې وي که نه لکه ثواب خو الله هغه لاس هم نه ورکوي د هغه هم د عقیده ده چې ثواب خو زه نه غواړم ثواب خو یې نه کېږي پښتون سړي ثواب نه کېږي ځکه خو د الله په نامه نه ورکوي کتابونه لیکي چاله دې یو شی ورکړو دا قلم دې ما دله ورکړو بیت یې دې غواړم بخاري لیکي لکه سپی چې خپلې باقۍ خوري بیته لکه سپی خپل ګرځون بیته څخه څټي چاله دې شی ورکړو بیت یې دې غواړي لکه سپی چې خپل الټۍ بیته څټي دومره غټه ګناه ده چاله دې شی ورکړو بیا دې پلار ورکړی بیا دې نیکه ورکړی ستا حق ختم شو نو فرشتې وایي دا عمل ودروئ چې کله یې ولټئ بوجۍ په بوجۍ کې به دا کیسه راوغځي وایي دې سړي حسد کو حسد مونځ یې قبول نه دی روژې قبول نه تمام کار یې ګډوډ دی غونډ به راواپس شي دې سړي بل عمل مونځ او روژه د عمل دی بره روان دی اول اسمان دویم دریم څلورم پنځم شپږم ته ورسېد دا عمل وایي ښایسته دی خلک یې صفت هم کوي ځکه ډېر پاټکونه یې کراس کړله کله چې شپږم ته ورسېده فرشتې وایي ودرېږه چې کله یې وګوري وایي دا عمل الله تقبل نه دی ولې وایي دا د عمل والا چې دی په ده کې رحم نشته دا سخت دریځه دی زړه سخت دی په مسلمان باندې رحم نه کوي په حیواناتو رحم نه کوي په کائناتو رحم نه کوي د ده یو عمل الله تقبل نه دی حدیث کې راځي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء د ځمکې په کائنات باندې رحم وکړه د اسمان مخلوق به په تا باندې رحم وکړي د ځمکې والا باندې رحم نه کوې د اسمان د طرفه د رحم انتظار مه کوه د الله نبي دی یو صحابي راغی د الله نبي د الله د غصې نه به مې څه بچ کړي د الله نبي ته ویل غصه مه کوه په مخلوق باندې الله به در باندې غصه نه کوي که نه کارده ګل وکړه چې
چې سیمه دې ګلزار شي اغزي مه کړه پخو کې به دې خار شي ته چې بل په غاښ ولې هسې پوه شه چې همدغه شی به ستا په لور ګزار شي کري ازغي کري ازغي او تمه د ګلانو کې چې غني دي کاري دي نو بیا به الله یا جو درکوي او یا به تشي کاریزي ولې زکات دې نه دی ورکړی نو کاریزي راړې به خدای به لوړ ټق وچوي غونډ کال به لو مکي د غنمو نه به خالي یا به جودري یا به کاریزي دا سره عمل دی عمل نو بنیادی مسله دا ده د دې سړي په عملنامه کې په دې کار کې به دا نقصان نه وځي وایي دې سړي رحم پکې نه رحم نو دې وجنا د تمام اعمال دا الله ته قابل قبول نه دي په دې کې روح نشته دا بې روح دي دغه دې نه بې راواپس کړي د بل سړي اعمال به روان به بره دا لږ لږ عمل نه دی کتابونه لیکي په اسمان کې د دوه پرښتو ملاقات وشو د یوې پرښتې ته بلې ته چېرته روانئ ویل زه خو ځمه او یو کافر دی هغه مري او دا هغه مړي ته زړه شوی دی او کافر یوه نیکي کړې ده کافر چې کومه نیکي کوي که نه آخرت کې خو هغه ته نه میلاویږي ثواب هغه کافر مړ کېدل او جهنم ته تلل یوه نیکي پاتې ده او الله بوله په دنیا کې پیسې ورکوي عمر به ورکوي ګاډي به ورکوي هغه سړی مري کافره او مړي ته اړه شوی دی په سمندر کې مایان نشته زه ځم سمندر ته مایان لیږم چې کافر له هغه سړی مړي ویسي مړي به وخوري بس هغه قصه به ختمه شي او بلې پرښتې ته ویل ته څه کې ویل یو مسلمان دی هغه مري او هغه ګناه نه ده کړې ګناهونه ختم شوي یوه ګناه ته پاتې ده نو یې څه کې ویل مړي ته هغه دغه ته اړه شوی دی زیتون ته زیتون به خلک پخوا خوړل تیل او دا زیتون تیل او هغه مري او هغه یوه ګناه کړې ده الله وله دا ختمه ایسته نو زیتون ته زړه شوی دی په لاره یو هلک روان دی د بازار نه د زیتون بوتل راخیستی دی په لاره روان دی زه ورځمه دا پخه به یې خوی شي یو دیکه به ورکړم هغه تیل به دې توی شي عربه خو دې ځمکه ده شړه ځمکه ده شکلنه تیل به ځمکه راکاږي او دی چې ورځي هغه سړی به مړي نو درد ورته ورسېده تکلیف ورته ورسېده ګناه ورته معاف شوله یوه نیکي که مسلمان وکړي الله یې بدله ورکوي یو ته کوي که کافر وکړي که نه الله یې بدله ورکوي کل شیء عنده بمقدار دې سړي عمل کړی دی روان دی بره اول اسمان دویم دریم شپږم یې کراس کو بره روان دی خلک ویل که دا عجیبه عمل دی کتابونه لیکي دې عمل سره 3000 پرښتې روانې دي دومره محبوب عمل دی 3000 پرښتې په استقبال کې روانې دي اووم ته ورسېد اووم ته چې ورسېد پرښتې هم خوشحاله دي دا خو ډېر عجیبه عمل دی نو چې کله اووم ته ورسېد دا پرښتې به یې ودرېږئ موږ دا جاخه ګورو مونږ یې څرنګې دی لم یلد ولم یولد میلوګان پکې دي که نه ولا نشکرک ولا نکفرک زوی ته د پلار حق نه دی معلوم پلار ته د زوی نه دی معلوم ښځې ته د خاوند نه دی معلوم خاوند ته د ښځې نه دی معلوم مالدار څه پیسې دي چې ورته ووایې زکات ورکړې خاصدار له ورکوم که نه خاصدار خفه کېږي خو به نه خاصدار له ورکوم که نه دا زکات به صرف خاصدار له ورکوې که نه د بندګان د الله نور هم شته په خپله ته به یې لګوم د چا راسه څه کار دی بخپله ته به لګوه خو الله دې ورته ټینګ که زما پکې کار نشته دی چې هغه د ډمبرې لرګی بیا ورته ټینګ شي زما په دغه ځای کې کار دی چې زه به ولاړ نه یم مسجد ته ګورم شروع د باندې وکړي بسم الله مته ونه بسم الله د باندې شروع وکړي مقصد دا دی اووم اسمان ته چې کله ورسېږي اووم اسمان ته وایي دې سړي عمل وګورئ چې کله یې راوسپړي وایي د دې سړي په عمل کاغذونه خراب دي ډیمسي غلطه ده سرټیفیکیټ یې غلط دی ویزې غلطه ده اول اسمان یې پاس کو دویم یې پاس کو پنځم یې پاس کو شپږم یې پاس کو اووم اسمان ته چې د عرض راله اوس یې چې وکتله ویل مرداره پکې راوختله وایي څه مرداره ده وایي مرداره پکې دا ده دې سړي چې د عمل کړی و د اخلاص نه خالي و د دنیا دپاره یې کړی و که مونځ و که روژه وه که وزې وه که د غریب سره خو دې دپاره کړی و چې ما خلک وپېژني او د دنیا دپاره یې کړی و وایي دا شی واپس کړئ اووم اسمان ته ورسېږي د هغې نه یې راواپس کړي بل یو سړی به هغه به عملي اول اسمان به کراس کړي دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اسمان هم پاس کړي او چې کوم اسمان ته ځي کتابونه لیکي پرښتې ورسره ملګري کېږي د اول اسمان پرښتې هم ورسره ملګري شي د دویم د دریم یو غټ لښکر جوړ شو اووم اسمان یې چې پاس کړو
پرشتو وی چې خدای پاکه دا خو ډېر عجیبه عمل دی. اووه پاټکه هم پاس کړله، اووه پاټکه، او د پرشتو یو لښکر هم سره دی. دا سړی چې هر څوک دی، دا ښه ده چې هر څوک ده، دا عمل یې ښه دی، برابر عمل دی. د الله مخې ته کېښود. فرشتي هم دي تمام مخلوق دی چې کله د الله مخ ته کېښوده، فرشتي ګواهي کوي وایي ربه د دې سړي د دې ښه دي عمل که مونځ دی که روژه ده که صدقه ده، دا ډېر ښایسته عمل دی. د هر اسمان فرشتي ورسره ملګري دي، پاټکونه یې کراکړله، ښایسته عمل دی. الله وایي فرشتو تاسو په دې سړي باندې نظر دی، دا سړی پېژنئ، د عمل ښایسته دی، عمل ته ګورئ. او الله وایي فرشتو زه سړي ته هم ګورم، د سړي عمل دا د اخلاص نه خالی دی، دا د دنیا دپاره کړی دی. الله به وایي ای فرشتو دا کوم عمل چې د اووم اسمان نه بر هم راغی ښایسته دی، په ده باندې زما لعنت. فرشتي وایي په دې باندې زموږ هم لعنت. اسمان ځمکه په دې مخ د ځمکه په اسمان کې چې هر څومره مخلوق دی، وایي خدای پاکه دا سړی تباه او برباد کړي. په خپل عمل اوس نظر واچوه، زما ستا عمل څرنګه دی؟ د قبلېدو ځای پکې شته؟ مشکله ده. زما ستا شی ګیر بدل دی، ګیر بدل خو پېژنئ. ستا زوی شوی دی او ښځې د چا هغه دوه کړۍ میچه راوړله، بیا سهار دوه وخته مانځه وخت ښځې ته وې ښځې د پلانکۍ زوی شوی دوه کړۍ میچه راوړې وه او ورشه یې دوه کړۍ میچه ولوېسه. دې ته اسلام وایي. او که میچه ور نه وړي که نه هغه ورته بیا د 2000 روپو کنځلې کوي، خدای پاکه د بچو نه اخلاص کوي. موږ خو میچه ور وړې وه، ځمکه خو یې ته رانه وړله. دې ته د الله رضا وایي. د الله رضا داسې اسانه ده، په دې جنت میلاویږي. دا جنت څه د لامدو خو خیرات دی چې په ناول لاس یې خوري، چې په دوه کړۍ میچه باندې ته جنت ګټې، او بیا چې دا نه وړي د 2000 روپو ته خیرې کې. زه په دې لکړو کې روان وم، یو ډاکټر والا هغه صاحب مخکې چې ته وختلم کنځلې کولې، معلومات یې کوي. ویل نه تا دې څه لګوم؟ ویل د شاته ګټ ته وګوره. چې ګټ ته مې وکتل ویل زما پلار مړو، د تره زوی مې جمعه کړې وه او زما اوس نه کېږي، زما بچي د لوږې نه مري، ګډ مې اخیستی دی، پلار ته هم کنځلې کومه، نیت یې هم کومه، دا کوم چې مړ دی هغه ته هم کومه، دا چا چې لاله کړې هغه ته هم کنځلې کومه، ټوله دې کنځلې کولې. دا به قبول شي؟ خړې اوبه وړاندې میان. نو الله هغه خیري سړي ته وایي هغه د چا چې عمل دی، وایي زما په تا باندې لعنت و. فرشتو وایي زمونږ هم لعنت و. د اسمان مخلوق وایي زمونږ هم لعنت و. په مخ د ځمکه چې څومره کائنات دي، په سوړو کې، په سمندرو کې، د غرونو والا، وایي خدای پاکه د دې مانځه والا، د دې روجې والا تباه او برباد کړي، خدایه بیړۍ تباه کړي. په اسمان کې به ته فرشتې خیري کوي. ولې؟ اخلاص پکې نشته. د چا دپاره دې کړی چې خلک ما ته ښه سړی وایي او خلک یې واوري، خلک یې ویني، نو هغه درته ویلي شوي دي د ثواب تمه مه کوه. نو بنیادي خبره دا ده، د الله نبي فرمایي من صلی یرایی فقد اشرکه، چا مونځ وکړه دې دپاره ما ته خلک ښه سړی وایي، شرک یې وکړو. من صام یرایی فقد اشرکه، چا روژه ونیوله ما ته خلک روژهدار وایي، شرک یې وکړو. من تصدق یرایی فقد اشرکه، چا صدقه وکړله غټه میخ یې حلاله کړله او جومات له یو پکې هم نه راوړي، جومات له یوه درې هم نه راوړي. که جومات کې کار دی لکه 1,000 روپۍ، مدرسه خو به نه یادوو، ځکه چې مدرسې خبره چې کې بیا تاسو خفه کېږئ که نه، خبرې نه کوو، خبره ختمه شوې ده که نه، ابه بالکل نه کوو، بیا تاسو زړه ته دوک رسېږي. من چا ته دوک نه رسوو په ملانو باندې. نو بیا اخري کې حضرت معاذ د الله نبي ته فرمایي معاذه ابو ذر وایي د الله نبي انا ابا ذر وانت رسول الله، ته د الله رسول او زه ابو ذر یم. د الله نبي دا خبره خو ډېره ګرانه ده، دا کیسه حدیث خو ما واورېده، دا به څه کېږي؟ د الله نبي وایي ای ابو ذره زما تابعداري وکړه، که خلاصېدل غواړي او په دې پاټکونو باندې پوروتل غواړي، مونځ او روژه او حج زکات په الله قبلول غواړي، نو هر عمل چې په هغې کې زما طریقې د الله نبي وایي ان الله جعل العز والوقار لمن تابع امري، الله به هغه چا له عزت ورکوي، الله به د هغه چا مونځ قبلوي، د هغه چا روژه به قبلوي چې د نبي طریقه پکې وه. وجعل الذل وصغارا، الله به هغه چا ته د ذلت دروازې کلاو کړي، مونځ بیا نه قبلوي، وضوء بیا نه قبلوي، زکات بیا نه قبلوي، چې محمدي ټاپه پې نه وي، د نبي طریقه پکې نه وي. وایي د الله نبي انت رسول الله وانا ابا ذر، زه ابو ذر یم کمزور یم، ته د الله نبي دا خو ډېره ګرانه ده. د الله نبي وایي ابو ذره زما تابعداري وکړه، په دې پاټکونه به تېرې دي، او که زما تابعداري دې نه کړي، په مړي کې په ژوندي کې دي، زما په لباس کې دي، زما طریقه نه وي، نو په دې پاټکونو پورې وتل دا ډېره ګرانه ده. بیا وایي د الله نبي دا خو ډېره ګرانه ده. د الله نبي ته یوه خبره ته بله کوم، ابو ذره په کلاه غوږونو باندې واوره، د پاټکونو دا طریقه هم دې ولیده، په کلاه غوږونې واورې ای ابا ذره،
چې کله تا په عالم پسې کنځلې کولې په عالم پسې دې رد بد ویله زما د سپارښت ته مه کوه او دې پاټکونو ته ګوره ابوذر یو وصیت ته کومه چې په علماو پسې کنځلې مه کوه موږ تاسو یې نو اورو که نه زه یې م اورم چې د ښځې سې جمع شي که نه او ښځه ولچې زر ورنه کړي که نه نو بیا مولانا فضلالرحمن ته کنځلې کوي یا د بې غیرته ښځې زویه د بې غیرته ښځې زویه دا مولانا که نه که تا زما نه په دې جومات کې مونځ وکړو یا تا زما نه دا غټه ګیره پرېښوده یا دا بېساره چې ګرځې نه بېساره ګرځولی شي یو کار هم نه شي کولی دماغ دې کار نه کوي د ښاپېرک بچی د ځانه مه جوړوه ذهن کلاو که ذهن نه رانه مدرسه چلولی شي اوس دا پالیسي شروع ده چې جوماتونه مدرسې په دې باندې خبره روانه ده دا به حکومت ته حواله کېږي حکومت ته بیا به دغه رالیږي استاد بونډې سونډې 1 2 3 4 5 6 دا به وایي بونډې سونډې به دا به رالیږي نو بیا جومات واک هم د چا شو د حکومت شو او د مدرسې واک اختیار د چا شو د حکومت شو نو برای کرم شاته ودرېږه چې نه ودرېږي او که خبرې وکړي خبره دې سم نه کېږي یاد ولره اور څومره خبرې چې به علما پسې وکړي که نه علما دیوبند د الله سره وعده کړې ده چې دا لاس دا د بنګړي دپاره نه دی دا د اتکړۍ دپاره دی دا پښې دا د بیړۍ دپاره دي علما ما بل یو سړي صاحب باندې خبره وکړه د هغه زوی دیوبندي و او بیا ویل داسې چل دی ما چې لګې شاخۍ تاخۍ زویه تا چې کله زوی علم ته ایستو یا به دې بریلی کړی وې یا به دې پنجپیری کړی وې او چې تا دیوبند ته ایستلی دا خوله به سمه خو دی نو چې دیوبند ته دې ایستلی دی په دې کې بیا ډېرې خبرې راځي کېدای شي بله چا د سر ایستلی او ټکې دې ایستلی او ته بیا جاړې ما ته به ګیلې ما ته ګیلې مه کوه یا هندو که یا سیک که یا بریلیان ته واړه او که بریلیان ته واوښته بیا به عقل تو دړی شریف تو چاټه ایستو ملا پېښنې درې دړی حلوا به دې وخوري او یا دې نورو خلکو ته وباسه نو مسله دا ده دا یاد ولره یاد په دې ذهن کلاو کوي پاکستان نه علاوه ملکونه شته که نه دا غالم پټکې ګیرې هغه په منبر باندې خبره کولی شي من په کورونا کې خبره کوله بیا رب اسلام آباد نه سړی راغلی ته په کورونا باندې خبره کوې مال کوم ویل دا بدله بده شي مال انت وذاک لا اخلاص پوهېږئ لږې ورځې زندګي خو لکه د ازمري او 75 کاله زندګي دي لکه د ګیدړ په شان ده د ګیدړ زندګي د ازمري 2 ورځې زندګي د غیرت نه ډکه نو برای کرم کتابونه لیکي دا یو خبره کوم ابوبکر صدیق په حکومت او یو لیست لګېدلی ویل دا کار دا څوک کوي ویل یو کار دی دا به څوک کوي یو بوډۍ ده د هغې خدمت به څوک کوي حضرت عمر ویل دا به زه کوم ویل څو کاره دي ویل 3 یو بله لوښ وینځي یو بله د ګودر نه اوبه راوړي او دا 2-3 کاره د زنانه به یو بله غوله جارو کې حضرت عمر ویل دا زما شپله بس زه به یې کوم حضرت عمر چې کله د سهار مونځ وکړو 2 وخته راغې بوډۍ ته دروازه وټکل بوډۍ څوک هم نه و ویل بوډۍ به دروازه کولاو کړه پرده وکړه دروازه کولاو کړه ویل څوک یې ویل زه یو سړی مې ویل څه شي نه راغلی ویل زه خو یو څو کاره دی هغې ویل یو سړی راغلی دی کار یې کړی دی ویل سړی څوک دی ویل څه خبرې ما ته و چې پرده وکړه کار وکړي څه لاړ شي حضرت عمر خفه شو پښیمانه شو ډېر سخت خفه شو چې په دفتر کې د یو بوډۍ ښځې خدمت ما پسې لیکلی شوی دی ما ونه کړو سهار 2 وخته چې مونځ یې وکړو راغی کار ورته میلاو نه شو ویل زه به سبا 2 وخته راځم سبا یې مونځ ونه کړو تهجد په وخت کې راغی او بوډۍ ته دروازه بوډۍ ابۍ ویل څوک یې ویل زه یو سړی مې ویل څه شی کوې ویل پرده وکړه او دروازه کولاو کړه ویل څه کې ویل زه خو خدمتونه کوم یو به غوله جاره کوم یو به اوبه راوړم بوډۍ ابۍ له او یو به لوښي وینځم ویل یو سړی راغلی دی هغه 3 مڼې ویل سړی څوک دی ویل څه ویل شکل یې څه دی ویل د شکل نه څه خبرې حضرت عمر خفه شو د الله د رضا کار خفه کېږو به نه ما او تاسو چې د مدرسې او د جومات کار یې څنګه کوو مړه وایي دا د خدای د رضا کار دی مړه د جومات کار دی دومره به ښه د جومات کار دی دومره به حضرت عمر په 3 شپه بیا اراده وکړله د ماسخوتن مونځ یې وکړو بېرته راغی د ماسخوتن مونځ یې وکړو چې راغی ویل دې دروازې ته کښېنمه دروازې ته چې کښېناسته غلی ناست دی یو سړی را روان دی په خوی څپلی نشته دی کړپا نه کوي ویل من انت څوک یې ویل نه ابابکر ویل تا خو څپلی مې پښو کړي ویل څپلی مې په کور کې پرېښي دي او په خوب له راغلم ویل ولې ویل دا خلک د ورځې مزدوري وکړي او د شپې چې زه څپلی ګرځوم په کوڅه کې او خړپا کوم خلک د خوبه وځي او ما ورته څه کوو یو سپین چرګان یو شل حلال کو که نه او 3 میاشتې بیا یو نیم ډېګ راوړو بیا 3 میاشتې خلک خوب نه کوي او بیا خدای پاک بجنۍ باندې پیران راولي خو پیران هم د بېغیرته زامن دي مړه ورکېږه زموږ د بې پیران هم خفه کېږي د بېغیرته د کمر نه یې وارته وه کوی ته یې وارته وه دې خو 3 میاشتې ډنګه ډیچه وکړله او بیا یې پیران پرې راغلي پیری نه دي خدای دې پې دی اصور کړي ولې خشتې اول چون حد معمار کړ تاسو را یا امیر و دیوار کړ د ګډانه دې شروع وکړله نو بیا به لوبه ټول عمر ګرمه انشاءالله د ګرمې نه شروع کړې وه که نه
حضرت عمر ویل ته څوک ویل زه ابابکر ویل څپلۍ دي پخو نه دي ویل بیا خلکو کړپا کومه خلک څه کېږي خلک د خوب نه بیدارېږي نو ویل دا یو تپوس نه کوم اخري ویل په دفتر کې چې لیست لګېدلی و ما اوس ولیکل د بوډۍ که د 3 کاله دي زه به یې کومه نوم یې عمر دی د الله بنده تا خو سره نوم نه و لیکلی ویل ما سره نوم ځکه نه لیکو که نوم مې ورسره لیکلی وی بیا خو خلکو به ویل چې ابوبکر صدیق د خلکو خدمت کوي د بوډۍ ما د خلکو نه خبره پټوله الله ته مې معامله وه پټه خبره وه نوم مې نه لیکه جنت د دې خلکو دپاره دی ما ورته پته نه لګي نو مشکله ده د الله یو رحم دی که وشي خو که د الله رحم نه نو دا پاټکونه او بیا پولیسیرات هغه د انباري خبره چې یښته نه نری دی د تور نه تېره دی نو ابۍ پکې لډۍ والا چې دا دې مونږ دي دا دې روژۍ دا دې صدقۍ او دا دې عقیدۍ چې ښځه درسره جنګ وکړي بیا مولانا پنځرحمان ته 15 شپېته کنځلې کې هلکه کنځل هغه چاته وکړه خدای دې غر که د ښځې نه خپۍ په چپړه باندې شته نو مولانا ته ولې کنځلې کې برای کرم خولې سمې کوي دا نعمت بدن الله واخلي دا مدرسې بل بخارا لوشه تاریخ ګوري بل بخارا امام بخاري چې په کوم ځای کې پیدا دی په کوم ځای کې قبر دی د قبر دی اوس هم خوشبیخي دي خو په هغه آبادۍ کې اوس خره ګرځي او سپي پیشوګان پکې ګرځي ولې هغه خلکو قدر ونه کړه نو الله تعالی غار څه ختم کړو پاکستان والا که د علماو قدر ونه کړو د مدرسو دا دین به الله تعالی بل طرف ته بوځي نو بیا به صحیح نو بیا به هلکان جنکۍ به ګډې وډې ګرځي او بیا به دا حکومتونه ظلمونه کوي دا اوس خبره ده دا اوس چې کوم دین بچ دی دا په دعاګانو نه دی بچ دعاګانو دومره کار نه کوي دا په اینه بچ دی په اینه باندې